عمران خان د جهانګیر ترین د نوې پارټۍ حوالې سره څه ویلي دي. د عمران خان نن په ډیرو کیسونو کې پیشي وه خو عمران خان ته ضمانت میلاو شو او که نه. بل طرف ته ملګرو یو ډېر زیات اهم خبر چې پرویز خټک هم د نوې پارټۍ د جوړولو اعلان وکړو. راځو ملګرو د نن ورځې چې کوم اپډیټ دی هغه در سره شریک کومه، خو ویډیو به د ملګرو سره شیر کوئ ځکه چې نن ډېر خلک په دې انتظار وو چیرې عمران خان به ګرفتاریږي ځکه په 17 کیسونو کې د هغه پیشي وه. نو راځو نن چې کوم اپډیټ دی هغه در سره شریک کومه، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. خو اول ډېر اهم خبر دی سیټ کې تاسو ته ښکاري پرون چې کوم کانفرنس شوی دی جنرال عاصم منیر صاحب د هغې سربراهي کوله. دا چې پرون کوم کانفرنس شوی دی نو په هغې کې جنرال عاصم منیر صاحب دا خبره کړې ده چې په 9 مئی کې کوم کسان ملوث وي نو د هغې خلاف په سخترین کاروایی کیږي. دا به کې هم خبره مخې ته راغلې ده چیرې که په موبایل باندې هم چا د چا سره رابطه وه او د 9 مئی چې کوم فسادات دي او د هغې حوالې سره ورته په موبایل خبرې کړي دي نو هغه کسان به هم ګیریږي او په یو قانون به هم دغه کسان نه پرېږدو. راځو وزیر اعظم صاحب طرف ته چې کوم سینیر وکیلان دي نو هغوی څه وایي. سینیر وکیلان شهباز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی. سینیر چې کوم وکیلان دي نو هغوی دا خبره کوي چیرې توهین عدالت چې کوم کیسونه دي نو ویلی کېږي دا چیرې دا په دغه کې نه اهل کېدی هم شي. اوس والله علم چې کوم توهین عدالت یادوي ځکه که تاسو وګورئ ملګرو کله چې هم فیصله راشي د جج د طرفه عدالت د طرفه نو هغه د سره موجوده حکومت مني نه، بل په 90 ورځو کې چې کوم الیکشن و نو هغه هم موجوده حکومت ونه کو نو دغه هم توهین عدالت دی. خو سینیر چې کوم وکیلان دي نو هغوی دا خبره کوي چیرې نه توهین عدالت چې کوم کیس دی نو په هغې کې شهباز شریف صاحب نه اهل کیږي هم. بل طرف د ملګرو اوس راځو نن په عمران خان باندې په 17 کیسونو کې پیشي وه. په هغه 17 پیشیانو کې هم ملګرو د اوسه پورې چې زه ویډیو جوړوم نو 8-9 چې کوم کیسونه دي نو په هغې کې عمران خان ته ضمانت میلاو شو او د نیب په دفتر کې عمران خان په دې وخت کې موجود دی او ویلی کېږي دا چې د نیب دفتر ته ګاړی هم دننه کړی دی عمران خان. نو هلته کې لا هغه شروع دی پته نه لګي خو دا ویلی کېږي چېرې د نیب کوم کیس دی نو په هغې کې کیدی شي عمران خان ګرفتار شي. نیب په دفتر کې عمران خان ډېر زیات غټ ټیم تیر کو. بل طرف د ملګرو پرون نابله ورځ چې کوم وکیل وفات شوی دی هغه ویشتلی شوی اتاتاڼه چې کوم دی نو هغه په عمران خان باندې الزام لګولی دی نو په هغه کیس کې هم د سیر کې تاسو ته ښکاري په هغې کې نن پیشي وه. وکیل کے قتل کے مقدمے میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور په دغه کیس کې هم امانت میلاو شو. بل طرف د ملګرو اتاتاڼه چې کله هم کیمرې ته را مخامخ کیږي نو هم د دقې قتل خبره کوي چې کوم وکیل وفات شوی دی. بله خبره مې هم واورېده چې صحافیان ته تپوس کوي د فواد چودھري حوالې سره نو هغه وایي چېرې کله نه د عمران خان چې کوم پارټي ده هغوی پرېښې ده او دغه مهر ترې لرې شوی دی نو فواد چودھري زما ورور دی موږ داسې اختلافات نشته دی. جهانګیر ترین چې کومه پارټي جوړه شو په هغې باندې به بیا ځان له ویډیو وکړو ځکه چې هغوی نوم داسې کېښودو او په دې عزم باندې راغی چېرې پاکستان به موږ راوچتو نو د نورو کومه توره وکړه چې ته به اوس نوې پارټي جوړې او پاکستان به راوچتې. جهانګیر ترین چې کومه پارټي ده د هغې حوالې سره عمران خان کومې خبرې کړي دي د سیټ کې تاسو ته ښکاري چې کوم وایي جهانګیر ترین سره کوم کسان میلاو شو د پی ټي آی نو هغوی ته زه ګوډ لک وایم. بل طرف ته ملګرو کله نه چې د عمران خان د پارټۍ نه کسان تللي دي نو واحد یو عمران خان داسې لیډر دی چې دغه کسان یې په دعا باندې رخصت کړي دي او بل یې دا خبره وکړه چې چېرې جمهوریت کې څوک ماینس کولی نه شي څنګه چې د دې پارټیانو دا سوچ د موجوده حکومت دا سوچ دی د عمران خان چې کومه پارټي ده نو دا به موږ ماینس کو نو هغه خبره هم عمران خان تردید وکړو چېرې څوک ماینس کولی نه شي. شاه محمود قریشي حوالې څخه کله نه چې شاه محمود قریشي رازاد شوی دی نو آصف علي زرداري ډېرې ګرمې خبرې شروع کړي دي. بل طرف د ملګرو د شاه محمود قریشي حوالې سره دا هم یو خبر راتله چیرې پرون د عمران خان سره د هغه تلخه کلامي شوې ده د هغې تردید هم عمران خان وکړو. کله نه چې شاه محمود قریشي راووتو د عمران خان سره د ملاقات نه نو صحافیانو ته انټرویو ورنه کړه او ډایرکټ ګاډي ته وختو نو آصف علي زرداري څه وایي جنوبي پنجاب کا انتخابي مرکه اس دفعہ پیپل پارټي هی جیتېږي. پرون هم د سره ویډیو کې شریک کړی زرداري صاحب دومره په مضبوطیا سره اخر څنګه دا خبره کوي نو دلته هم دا خبره کړې چې جنوبي پنجاب چې کوم انتخابي الیکشن دی نو دا به هم څوک ګټي پیپل پارټي به ګټي نو دا چې کومه خبره کړې ده چې یاره کله موږ الیکشن وګټو نو دغه عوامو دا چې کومې مسلې دي نو دا به موږ حل کوو نو دا خو ډېره زړه خبره ده زه وایم ټول ملګري به پوه شوي چې کله هم الیکشن را روان وي
نو دوی بیا خلکو ته دغه شینکي باغونه ښیي او دا ورته وایي چېرې په کومه محله ده ستاسو نو دې کې به د چپس ماربل ولګو چې کوم ستاسو د کلي علاقې ډاګې دي نو په هغې کې به موږ تاسو ته ایرپورټونه جوړ کړو دغه ځای نه به بیا جهازونه اوچتېږي نو آصف علي زرداري هم دغه خبره کړې ده چې جنوبي پنجاب کې به موږ ګټو هغه د دعوې سره دا خبره کوي بله دا خبره کوي چې د عوامو مسایل به حل کوو نو تاسو ته خو د هغې ما مثال درکو نن ملګرو عمران خان مختلف قسم تصاویر مخې ته راغلي دي عدالت کې دې سایډ کې تاسو ته دغه تصویر ښکاري هم نو په دغه درمیان کې چې کله هم هغه څه خبره کړې دغه نیوز له راغلې ده نو دې سایډ کې تاسو ته ښکاري باهر جا کر کیا کرونگا میری تو وہاں کوئی جائیداد نہیں نو زما بغیر چې عدالت کې دا خبره کړې دی چې زه بهر لاړ شم نو څه به کوم بهر خو زما څه جایداد نشته خلک بهر ځي چې د هغوی جایداد وي د هغې پلیټونه وي نو چې د پاکستان نه لاړ شي هلته بیا په هغه خپل پلیټ کې اوسېږي نو عمران خان دا خبره وکړه چې یاره بهر ته زما د تلو څه اراده نشته په خپل چې کومه خبره ده نو په هغې باندې قایم دی عمران خان پاکستان میں رہنے کے موقف پر قائم ہے نو په دغه خپله خبره باندې قایم دی شاه محمود قریشي سے تل ہی کی تردید کر دی شاه محمود قریشي سے چې کومې خبرې راځي چې یاره د عمران خان ورسره تلح کلامي شوی دی یو بل سره شور کړی دی نو د هغې خبرو تردید یې وکړو چې یاره داسې قسم څه خبره نشته دی الله نے تحریک इंसाफ को इलेक्टेबल से आज़ाद करवा दिया अब तहरीक इंसाफ का टिकट जीतेगा इलेक्टेबल्स बसत हुए मलगुरो अगारा जरा लग कमेंट्स के शरीक कई अल्लाह जल्ल शानहू दे इलेक्टेबल्स ना तहरीक इंसाफ چې کومه پارټي ده هغه خلاص کړه او به تحریک انصاف د خپل ټیکټ نه الیکشن ګټي دا خو ملګرو چې کوم تازه ترین اپډیټ و امید در سره شریک کړل چې کوم قتل کیس ته نو په هغه کې خو عمران خان ته ضمانت میلاو شو خو د هغه قتل کیس سره عمران خان بیګا په خپل تقریر کې ډېر اهم خبرې مخې ته راوړي دي اول خو دا خبره مخې ته راوړه چیرې په ما باندې خو کم از کم 100 150 200 مقدمې دي نو هغه را باندې درج شوي دي دغه چې کوم وکیل سي خبره مخې ته راځي چیرې د عمران خان خلاف مقدمه درج شوې وه د هغې خلاف د دغه وکیل قتل عمران خان وکړو نو هغه دا خبره وکړه چې دغه چې کوم کیس دی نو دا څه دومره خاص اهمیت والا نه دی نو ولې به زه په خپل کیسونو باندې کسان وجنمه په ما باندې خو ډېر غټ غټ کیسونه دي نو آیا زه به څه کومه دغه کسان به وجنم چې زما دا کیسونه ختم شي عدالت ته زه په وخت باندې زم خپله چې کومه پیشي ده هغه کومه نو دغه چې کوم کیس دی کوم قتل شوی دی د یو وکیل نو هغې سره زما هېڅ څه کار نشته دی نو دغه قتل حوالې سره بېګا دغه خپلې خبرې مخې ته راوړي چې دغه کوم کیس دی نو دا څه دومره خاص نه دی نو ولې به زه یو وکیل د دغه کیس د لاسه اولم او په ما باندې د څوک ثابت کړي چې ما د اوسه پورې داسې څه قدم اوچت کړی دی او دا مې سوچ کړی دی چې څوک قتل کما نو دغه قتل کیس حوالې سره تاسو څه وایې کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د نوي اپډیټ نه خبر شي چرته مې الله هم خاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې یو आवाज پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی دی الله پاما